الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. نن یو ځل بیا حي علی الفلاح پروګرام او تاسو ته پته و چې زموږ د پروګرامونو سلسله روانه ده، تسلسل جاری دی، خو د څه وجوهاتو نه چې کوم د انقطاع پکې راغلی وه دغې پروګرامونو سلسله بند شوې وه. انشاءالله دا به بیا پروګرامونه کیږي او تاسو ته دا هم پته و چې مختلف علماء کرامو سره مونږ کینو او په دې پروګرام کې مختلف دین اسلام مطابق اهمې خبرې تکول غواړو، تاسو ته چې کوم د زیر نظر ګرځول غواړو. انشاءالله دا پروګرام سلسله جاری وي. نن یو ځل بیا چې کوم دی د یو عالم دین سره او مخکې چې کوم دی مونږ یو پروګرام ورسره کړی و او تر دې پورې چې کتونکو به ډېر خوښ شوی و او ویلي و چې یاره مولانا صاحب محترم دوباره چې کوم دی یو پروګرام ته بیا راولو او مطلب دا چې ډېرې بهترینې او د اسلام په توګه باندې ښایسته خبرې فرمایلې وي. انشاءالله نن بیا چې کوم دی حي علی الفلاح پروګرام دی بروز منګل او دا پروګرام به انشاءالله مخکې ترسره کیږي او روان به وي او مطلب دا چې تاسو یې تر اخره پورې چې کوم دی وګورو. نننی پروګرام کې موږ سره ډېر ښایسته عالم دین جناب حضرت علامه مولانا محب الله صاحب تشریف فرما دی. اول خو مولانا صاحب په دې پروګرام کې درته هرکلی یو. ډیره مننه، الله هم کامیاب لره. څنګه مولانا صاحب ښه یو حالت ښه وي؟ الحمدلله، الله م عزت وکړه، الله م عزتمن کړه. کور کلي کې خیر دی؟ ټول خیر خیریت دی چې موږ له مقرره کړه. ډیره مننه، شکر. او مولانا صاحب محترم د نن ورځې چې کومه موږ موضوع هغه د میت د مړي لپاره چې کوم څه لوازمات وي، څه ضروري خبرې، نو هغه موږ موضوع کتونکو لکه څرنګه کتونکو چې د ژوندو لپاره الله تعالی خپل حقوق بیان کړي دي، د ژوندو قدر بکو، نو همدارنګې موږ به د خپلو مړو او د خپل چې کوم موږ نه وفات شوي د هغوی به چې کوم د خپل احترام او قدر کو. هغه احترام چې کله وفات شي څه قدر او څه حقوق الله تعالی په هغه ځای کې بیان کړي دي، بیا د هغې نه بعد چې کله دفن شي بیا ورپسې چې کوم دی حقوق دی دا ټولې مفصل انشاءالله مولانا صاحب محترم نه به چې کوم دی خبرې اورو او مختلف غړي. مولانا صاحب محترم ړومبنی چې کوم دی زموږ د کتونکو ته د مړي لپاره چې کوم اهم لوازمات وي هغه چې کوم دی داسې ورته مطلب دا چې زیر نظر وګرځوو چې دوی ته پته ولګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله فرمایي چې کل نفس ذائقة الموت. جی. هر یو زنده سره چې الله پکې روح اچولی دی هغه به د مرګ خوند څکي. جی. خو دا خو یو حقیقت دی، یو قرض موږ ته ژوندو ته پروت دی چې دا به هر یو انسان که هغه انسان دی که هغه پیری دی که هغه زناور دی دغه حقیقت ورته پروت دی. دا به ټول ترسره کوو، دا قرض به پوره کوو. خو بیا تاسو ډېره ښکلې پوښتنه وکړه چې د مړي دپاره کوم لوازمات دي. د میت دپاره خو لوازمات ډېر زیات دي. او بیا چې یو انسان دغه دنیا نه د ایمان په حالت کې مسلمان لاړ شي نو د مسلمان دپاره بیا احترامات لږ احترام یې کړل او دغه رنګې د ټول نه اول لازمي خبره د مړي دپاره دا و چې غسل ورکړي. لکه میت دپاره چې مسلمان وي دغه دنیا نه لاړو نو اول لازم خبره چې هغه غسل ورکول. دویم نمبر لازمه خبره دا و چې دغه له کفن د کفن پروګرام یې برابر شي. دریم نمبر لازم خبره جنازه ده او څلورم نمبر چې هغه دفن دی. چې دا لوازمات چې د مړي دپاره ډېر ضروري دي ډېر. خو په دغو کې به لږه خبرې ډېرې زیاتې دي، لږه تفصیل پکې ډېر. بله ضروري مولانا صاحب ضروري پوښتنه دا چې یو کس ته د دنیا نه وفات شو، مطلب رحلت یې وشو، د دنیا نه لاړو، نو آیا د پسې داسې کوم څیزونه دي چې هغه خلک پسې کوي او د مړي او میت ته چې کوم دی ثواب حاصلېږي او مطلب څه نه څه خوشحالي ورته حاصلېږي، داسې څه احادیثو کې ذکر شته دی؟ په دغه کې ډېر تفصیل موجود دی په حدیثو مبارک کې. زه به اول دا ویم چې نن سبا ټیم کې داسې ناپوهتیا په خلکو کې چې کله یو کس وفات شي نو د زنانه ډېرې بې صبره وي، سړي بې صبره وي، هغه وارثان بې صبره وي. نو په کار د ټول نه اول دی چې په دغه موقع باندې صبر وکړي، د صبر نه کار واخلي. ژړا یا مخ وهل یا ویښته وښکل یا نور داسې الفاظ استعمالول چې هغه د ناپوهه خلکو غوندې نو هغه
نه پکار ځکه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک یې فرمایلی دی چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب هغه انسان کامل ایمان ولا نه دی د ما کامل ایمان ولا مسلمان دی هغه انسان چې څوک د مړي په وخت کې خپل مخونه وایي شو کوي او ګریوانونه شلوي همدغه رنګې بیا وروستو د حدیث مبارک الفاظ دی چې د ناپوهه خلکو باندې داسې الفاظ استعمال کړي چې په هغې باندې الله ناراضه شي نو دا نه پکار ځکه چې الله هم ناراضه کېږي مړي ته هم په دا باندې تکلیف رسېږي او بل که وګورو د کوم سوال چې وکړو چې د مړي دپاره د فایدې کوم شی نه دي نو ډېر شی نشته یو خو دا چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایلی دي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه د حدیث مبارک را نقل دی چې کله یو انسان وفات شي درې شیونه باقی پاتې کیږي سبحان الله د ټول عملنامه بند شي خو درې اعمال چې هغه باقی پاتې کیږي هغه اعمالونه یو عمل دا دی چې علم چا نورو ته ښودلی یعنې علم چا وکړو نورو ته یې وښودلو نو دغه عالم به په قبر کې پروت وي خو دغه کوم علم چې نورو ته وښلی نو دغه علم فایده به قبر ته ورسیږي دویم نمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیکعمله صالح اولاد چې چا اولاد نیکعمله صالحه وي هغه د خپل مور او پلار پسې دعا کی نوافل پسې کی نفلی عبادت کی نو د مور او پلار به په قبر کې وي خو د بچی هغه فایده به الله ورسي او دریم نمبر حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت ده د حدیث مبارک چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه جاریه جمعات کې کار کړی دی جمعات جوړ کړو لیاره جوړ کړی دو یا یو اوبه کویای وخت کو چې هغې نه خلکو ته مسلمانانو ته فایده رسېږي نو دغه درې اعمال دي چې پس د مرګ نه انسان ته فایده رسېږي او بل یو حدیث مبارک البنایه شرح هدایه د حدیث مبارک را نقل کړی دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه تپوس وشو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم که چیرته مونږ د خپلو مړو پسې صدقه او خیریات کو آیا دا پسې رسیږي نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې ای صحابي لکه څرنګې د ژوندي په تحفه باندې یو بل ژوندی یو دوست خوشحالیږي همدغه رنګې مړی چې دی دا په صدقه او په دعا باندې سبحان الله نو دغه کې ډېرې غټې فایدې مړي ته میلاویږي او تر ورسیږي نو دا یو حدیث مبارک دی بل د ابو داود شریف حدیث مبارک دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حدیث مبارک را نقل دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو سړي پوښتنه وکړه چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د ما مور وفات شوی دو او که زه د خپلې مور پسې صدقه او خیریات نفلی عبادت کم آیا د ما مور ته خیر رسیږي نو په دغه وخت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې باقاعده ورسیږي نو په دغه وخت سره دغه صحابي نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما د کجورو فلانکی باغ چې دی هغه د خپلې مور پسې صدقه او خیرات کړو نو بل دا خبره هم لازمي ده ماننه لکه بعضې خلک داسې چې صدقه او خیریات ته خپل وس نه زیات وکړي نو چې خپل وس مطابق پکار دی اوس مثال د یو کس ته وس موجود دی هغه خبره چې زیات هغه وکړي صدقه خیریات وکړي یو کس ته هغه غریب دی وس مثال نشته دی چې څومره وس دی هغه مطابق پکار دی وروستو دا نه چې مثال د دمره صدقه او خیریات وکړي چې بیا وروسته په عذاب وي هغه روپۍ خلاصولی نه شي په قرض باندې راوستي د خپل وس مطابق یعنې لکه مولانا صاحب محترم اکثر د مونږ په د معاشره کې د خلک مونږ ته اکثر یو مونږ هم ګورو اکثر خلک د خیریات د مړي پسې چې کوم دی په دې نیت باندې کې چې یاره خلک پراته وایي چې یاره دا غریب دی او مطلب دا چې یا به چې کوم دی یو قسم له خلک پرې پېکنډه وکړي چې یاره دا خیریات یې ونه کړو نو چې خیریات کې د الله د رضا لپاره خپل وس مطابق او نه به د همسایه سره او ګاونډي سره او دشمن سره چې کوم دی تربور سره برابروالي دپاره لکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارک فرمایي انما الاعمال بالنیات درمدار د اعمالو په نیت سره دی
ته مثال د یو 100 روپۍ وست دی هغه چڼې راواخله یا یو خواږه راواخله هغه په ماشومانو باندې تقسیم کا او د خپل مور یا والده یا بل څوک یې نږدې اخ پسې وبخه نو دا بهتره خبره وه بهتر کار دی دغه کس به دا په وس کې بل یو کس دی هغه به ګډ په وس کې وي په کار دی چې ګډ صدقه او خیرات کې نو د خپل وس مطابق په کار دی خو که نه موږ دا وویل چې یارې د وارګه پلان کې دمره خیریات کړی دی زه هم دمره وکړم نو دا بیا د خلکو خوشحالۍ لپاره تا وکړو د خپل ځان د مخکې کېدو لپاره وکړو چې زه مشهور شم چې نه دمره خیریات یې کړی دمره صدقه یې کړې دغه کې نه ده ته فایده میلاویږي نه مړي ته فایده میلاویږي نو په کار دی چې موږ او تاسو نیتونه صفا کړو بل د خپل وس مطابق صدقه او خیریات په کار دی جی ماشاءالله کتونکو لږ څرنګه مولانا سي محترم تاسو ته ډېرې ښایسته خبرې وکړلې او حقیقت هم دا چې مړي پسې او میت پسې نن سبا دور کې چې صدقه جاریه وشي جومات جوړ شي دغه رنګې ماشوم له یو مطلب سپاره واخیستلی شي دا چې کوم دی غوره خبرې دي او د ریا نه او دغه رنګې د تربور سره برابروالي نه چې کوم دی ډېر پکې ځان وساتلی کي مولانا سي محترم اکثر چې کوم دی خلک زموږ نه تپوس کوي تاسو نه به هم ډېرو خلکو تپوس کړی وي ډېر خلک وي چې د مړي په سپارنه باندې چې کوم دی نه پوهېږي ووایي چې یاره فلاني یو ملا ته وایي چې یو عالم ته وایي چې راشو چې د مړی وسپاري نو زه خو یم چې غوره خبره دا چې خپل وارث یې وسپاري او هغه وارث یې په طریقه باندې پوه یم شي نو دا یو مختصر شان دی د طریقه چې کوم دی که بیان شو مولانا صاحب سوالونه ماشاءالله ډېر زبردست سوالونه دي او ډېرې ښکلې خبرې دي په دا باندې به کتونکو ته ډېره غټه فایده میلاویږي سپارلو طریقه خو دا ده چې اول خو په کار خپل رشته دار وي خپل وارث په کار دی رشته دار په کار دی چې هغه د خپل مړی والده وي یا بچی وي یا خور وي یا ورور وي پلار وي دغه په خپل وارث قبر ته وسپاري طریقه دا و چې کله لکه میت په قبر په دغه لحد کې نو په لحد کې کېښودل نو که لکه مخې قبلې په طرف باندې اوختل پکار دي که واوختو خو صحیح دی که نه اوختو نو بیا زور کړل چې ده نه یې پکار چې هغه په زور باندې واړوي نو قبلې په طرف باندې د مخ واړلو نو په دغه وخت کې به چې کوم د کفن غوټې دي هغه غوټې به ټولې کولاو کړي هغه به کولاو کړي لرې به کړي د هغې نه بعد په عربۍ کې دغه لکه سپارلو طریقه و چې کتابو را نقل کړی و چې بسم الله وعلى ملت رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله وعلى ملت رسول الله بس دا یو ځل چې وویل شول بس دغه قبر ته وسپارل شو او که نه ځینې داسې خلک چې هغه په دغه وخت کې لکه د عربي د نه ویرسي یا د هیر شول نو په پښتو کې کتونکو دا الفاظ پکار دي چې په نوم د الله او په دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمکې د میت د مړی تا ته سپاره اول اعوذ بالله ویل پکار دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله او په دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ازمکې د مړی تا ته سپاره بس دا ویل پکار دي ځینې داسې خبرې چې هغه لکه موږ د مشران نه اورېدلي چې نوی کور د مبارک شه دا ما په ذهن کې وه مولانا صاحب ما چې دا به ترېنه پوښتنه کوي دا نوی کور د مبارک شه او دا ویل نه یې پکار اوس یو کس دی هغه ګناهګار دی او هغه د لکه د الله جل جلاله یو مجرم دی یو مجرم لاړو په دغه وخت کې تا په قبر سپارېدلو کې ورته ووایي چې د نوی کور د مبارک شه نو دا خو لکه اوس درته عذاب میلاویږي عذابونو کور د مبارک شه نو دا الفاظ ویل نه یې پکار نور الحمدلله موږ مسلمانان یو موږ دا عقیده او دا نظریه ده چې انشاءالله چې الله جل جلاله به موږ او تاسو د هر قسم عذاب نه بچ کوي الله تبارک وتعالی غفور او رحیم ذاتم دی قهارم دی دا د رب صفتونه دي او الله جل جلاله د موږ او تاسو هغه تنګ قبر پرانا باندې بدل کی او الله جل جلاله د موږ او تاسو ډېرې خوشحالۍ سره د کتونکو میلاو کی په قبر کې امین ماشاءالله کتونکو دا مولانا سي محترم او ان شاء الله چې ډېرې ښایسته خبرې وکړې او روان چې کوم پروګرام دی هغه به موږ د مولانا سي محترم سره وي په هغې کې به چې کوم دی د کفن مطابق د هرنګې چند د غسل مطابق د جنازې متعلق چې جنازه چې کوم دی د ماشوم اخري تکبیر څرنګې د ماشوم نابالغه چې کوم وي د هغه ټولو مطابق به چې کوم دی انشاءالله تاسو ته روان پروګرام چې کوم دی مولانا سي محترم بیا به هغه پروګرام کې درته خبرې کوي دا د نن ورځې پروګرام
په دې وخت کې مولانا صاحب محترم د تاسو بیا هم په اخره کې ډیر مشکور یو شکریا چې تاسو موږ ته ټیم راکړو او په اخره کې زه تاسو نه غواړم اجازه د بل پروګرام پر امپالا باندې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.